پادینزي کې اسد دی، بغض دی، خلک د ذاتي مفاداتو دپاره کوشش کوي چې زمانه کرسۍ لاړه نه شي، زمانه زی لاړ نه شي. دا میټینګ راوغواړئ چې موږ د یو بل نه کوېسچن وکړو، په قرآن باندې لاس کېږدو، که چا کې نه ښودو او څوک چا دا ونه کړل، نو دې نه دا پته لګي چې څومره دا دینزي لیډرشپ دی، دا کرپټ دی، دا غله دي، دا ډاکوان دي، دا چې هر قسمه ذمه دار سړی دی، ځکه چې دوی د غریبو سوچ نه کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه اقبال جی تاسو ته مخاطب یم. مرګرو تاسو ته معلومه ده چې لکه امتیاز خان زه د زکات فوکل پرسن ډسټرکټ دیر لو راغستی وم، نو د هغې نه زه نن ریزاین ورکوم او د هغوی ډېر شکرګزار یم چې په ما یې دومره اعتماد کړی و، نو زه د هغوی ډېر شکرګزار یم، ډېره مننه. او د ریزاین ورکولو باندې لږ ګوټې روشنایي اچوم چې ملګري پرې پوه شي. ملګرو تاسو ته معلومه ده چې څنګه 3 میاشتې مخکې زه په زکات په ټیم کې واغستم، نو د موجوده کم لیډرشپ چې دی پادینزي کې د هغې د یو بل سره مختلف قسمه اختلافات وو، خو د هغې باوجود چې کم ذمه داران خلک دي، لکه په هغې کې د ضلع کابینه شوه، د تحصیل کابینه شوه، وی د ایم پی ای مینه ما دیو ته اپروچ وکړل چې که ستاسو کم اختلافات دي د یو بل سره، نو مهرباني وکئ د یو بل سره کښېنئ چې کم څیزونه یې، کم شکایت یې، کم مسلې چې هغه موږ د یو بل سره حل کړو، ځکه چې د دې سره غریبو ته نقصان کیږي. او د هغې نقصان دا دی چې په تیر پیریډ کې موږ کم از کم 30 د جهیز کیسونه ورکړي د ودونو، یعنی 2 لکه روپۍ، او 204 تقریبا 204 دي که 214 موږ د یتیم او د کونډو کارډونه ورکړي دي. او د هغې په ټوله ضلع کې زما سره خو د ټولې ضلع معلومات حاصل دي، نو په ضلع کې زما یقین دی په تیر پیریډ کې د دې اختلافاتو د وجې نه هغه د غریبو خلکو حق چې دی نو هغه خلکو ته میلاو نه شو او هغه ضایع شو. اوس بله ورځ هم ملګرو تاسو ته معلومه ده چې وزیر اعلی صاحب راتلو، نو د هغه زموږ سره په پیشینټ کې پروګرام و چې مونږ کم د جهیز کم کیسونه تیار کړي چې دا غریبو خلکو ته 2 لکه روپۍ میلاو شي او چې په هغې باندې خپلو ماشومانو له ودونه وکړي، نو د هغوی هغه عزت به هم په ځای شي او د هلکانو جینکو کورونه به هم آباد شي. خو چونکې د هغه اختلافاتو نه دومره نقصان جوړ شو چې هغه وزیر اعلی صاحب زما یقین دی چې زموږ د دیر څومره ذمه داران دي د تحریک انصاف، نو هغه د دې خبرې مخالفت کوو هغه ملګرو، او هغه په پیشینټ کې موږ له ټیم رانه کو. نو ما ته په دې خبره ډېره شرمندګي ده چې د غریبو کم حق چې دی هغه ضایع کېږي او د خپل ذاتي انا د وجې نه او د ذاتي مفاداتو نه. اوس دا زما ریکویسټ دی، ما د هغه فوکل پرسن نه استعفا ورکړه او دا مې په دې وجه باندې چې د اوس زما د تحریک انصاف لیډرشپ ته چې هغه د ضلع صدر دی، د ضلع جنرال سیکرټري دی، دا هغوی ته ما دا استعفا پیش کړه او دا مې د دې دپاره پیش کړه چې هغوی له زه یو هفته ټیم ورکوم چې په یو هفته کې به زه تاسو له میخه حلاله کړم کم ځای چې ستاسو خوښي او هلته چې دا څومره لیډرشپ دی موږ به راځو په قرآن باندې به لاس ږدو او دا قرآن به کوو، دا حل به کوو چې موږ د ذاتي مفاداتو دپاره خپل اختیارات په یو ځای کې نه دي استعمال کړي. او دا خبرې هم ملګرو کړې وې چې یاره موږ به تنخوا نه اخلو، موږ به ټي ای ډي ای نه ورکوو. نو زما د تحریک انصاف ورکرانو ته یو هفته ټیم دی چې مهرباني وکړي په دې یو هفته کې دا څومره لیډرشپ چې دی دا کښېنئ او د دې خبرو تپوس دې وکړي چې موږ د ذاتي مفاداتو دپاره د څوک چې په کم پیریډ باندې 100 کاله پاتې شوی، 100 میاشتې پاتې شوی دی، د هغې به خپله صفایي وکړي او موږ ته به دا څیز وښیي، که هغه ایم این ای دی، که هغه تحصیل ناظم دی، که هغه ایم پی ای دی، چې ما قرآن باندې به لاس کېږدي چې ما په ذاتي مفادو دپاره خپله اوده نه دی استعمال کړې او موږ ته چې څونه پیریډ کې پاتې شوي دي موږ ته به خپلې تنخواګانې وښیي چې دا تنخواګانې ما په دې ځای کې د الله د رضا دپاره د خپلې وعدې مطابق دي وعدې کړې وي او د خپلې وعدې مطابق به راته وښیي چې ما په خپل ټي ای ډي اخیستی دا ما په دې ځای کې په دې غریب او په دې ځایونو کې لګولی. که خدا نخواست په دې یو هفته کې د ضلع کمیټۍ، د ضلع جنرال سیکرټري، د ضلع صدر، د تحصیل او دا میټینګ ګراون نه غوښتو، نو تحریک انصاف ورکرانو تاسو ته معلومه ده، ما پیژنئ، زما چې کوم نږدې ملګري ما سره پاتې کېږي ټول زما خوی ورته هم معلوم دی، زما طبیعت ورته هم معلوم دی. خو بیا به یو هفته پس
زه یو نوی لای عمل کوم او د تحریک انصاف ورکرانو د دې نه دا ثابت به شي بیا چې صرف عمران خان په جیل کې دغه خاندان بې عزته شو، دغه خویندې بې عزته شوې، دغه زندگی تباه برباد شوه او د هغې ذاتي مفاداتو دپاره خلک لګیا دی او د هغه په باره کې سوچ نه کوي. نو دا زما مدبانه گزارش دی ټولو ملګرو ته چې مهرباني وکړئ په یو هفته کې کال راوغواړئ. که خدا نخواست هم راونه غوښتو نو بیا به نیکسټ هفته کې بیا زمانه ګیله نه کوئ. بیا که هر څه لای عمل ما اختیار کو کم ملګرو نو بیا به دی په لار ګودرو کې به راسره هم زه شعرونه کوم، په لار ګودر کې به درنه هم تپوس کوم چې څومره ذمه داران خلک یې. دا یوه خبره یاد وساتئ، بیا به زمانه ګیله مانه نه کوئ. نو دا زما مهرباني ده په یو هفته کې دننه مهرباني وکړئ چې دا مسلې حل شي. ځکه چې خلکو تقریرونه کول چې که دا چل ونه شو دا چل ونه شو دا چل ونه شو، هغه ټول شیزونه مونږ ول د ضلع چیرمین مونږ ولیدو چې څه وشو. امتیاز چې په اسمبلی کې د هغه دپاره بیل پاس کېدو چې دغه عمر کم و زیات ټول هر څه مونږ ولیده، خو د دې نه دا ثابتېږي چې پادینځي کې اسد دی، بغض دی، خلک د ذاتي مفاداتو دپاره کوشش کوي چې زمانه کرسۍ لاړه نه شي، زمانه ځای لاړ نه شي. دا زما ټولو ذمه دارانو ته ریکویسټ دی، لہذا مهرباني وکړئ په دې یو هفته کې چې دا میټینګ راوغواړئ چې موږ د یو بل نه کوېسچن وکړو، په قرآن باندې لاس کېږدو، که چا کې نه ښودو او څوک چا دا ونه کړل نو دې نه دا پته لګي چې څومره دا دینځي لیډرشپ دی، دا کرپټ دی، دا غله دي، دا ډاکوان دي، دا چې هر قسمه ذمه دار سړی دی. ځکه چې دوی د غریبو سوچ نه کوي، د غریبو دا 4-5 میاشتې چې ما څومره ولید او د خلکو څونه څیزونه ضایع شو نو دا ما ولیدل په دې خپلو سترګو باندې. نو دا زما آخري ریکویسټ دی، مدبانه ګزارش مې ټول ده. ډېره مننه، ډېره مهرباني.